بیا بل وخت کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه میلمستیا تیاره کړې وه، دا د اوښ سر یې کباب کړی و، دی هم په دې میلمستیا کې ایښی بس چې خوراک یې وکړ صحابه و شراب هم وخوړل. بس طالبانو شروع سول ستي شعرونه ویلې. نو سعد ابن ابي وقاص دی خو مهاجر و، د مکې سړی و، په مدینه کې داسې اشعار ویلې چې د انصارو سپکی پکې دي، خو شراب دي نو په ځان نه پوهېږي سړی. نو چې افتخار ویلې دلته یو سړی انصاري و، هغه دا د اوښ دا زامه چې دا اوښ سر یې خوړلی و، دا د اوښ زامه وه دلته پېژنئ زامه د حي الجمل، دا یې راواخیسته د سعد ابن ابي وقاص ته چې کش کړه، په دا سر یې ویسته، سر یې پې مات کړ. جنجال د صحابو پیدا سو. الله عز وجل بیا دا آیات را نازل کړ چې په صورت مائده کې د بې حرمت الله را نازل کړ چې تدریجا حرام سول.